बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम मशरिक स्पेशल के तासु ता हर कली वायु ग्रानु कतुनको द कोरोना वायरस چې کوم سیکنډ ویو د کوم ته چې دویمه لړۍ ویلی شي هغه دا جاری ده او په پوره دنیا کې د کرونا کیسز کې دوباره اضافه کیږي. مونږ وګورو خپل ملک او بیا خصوصي په خیبر پختونخوا کې هم د کرونا وایرس په کیسونو کې اضافه روانه ده. په دې باندې با خبرې اترې کوو چې په دغه دویمه لړۍ کې هم مونږ خپل ځان د کرونا وایرس نه څنګه بچ کولی شو او کومې داسې طریقې دي چې هغه مونږ خپلې کوو او دغه کرونا وایرس نه خپل ځان او دې سره سره زموږ چې کوم چاپیریال دی هغه هم محفوظ وساتو. په ننني پروګرام کې په دې خبرې اترې کوو. موږ سره پروګرام کې دا وخت میلمانه هم موجود دي. د هغې انټروډکشن تاسو سره کوم او هغې نه موږ دغه پوښتنې کوو او دغه مشورې به تیالو چې کرونا وایرس نه موږ ځان څنګه بچ ساتلی شو. موږ سره پروګرام کې موجود دی ډاکټر عامر صاحب. ډاکټر صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. موږ سره دویم میلمه هم دی پر ډاکټر فضل حق صاحب کوم چې پبلک هیلث افیسر دی سی آر ډي کې. تاسو ته هم ډاکټر صاحب پروګرام کې هرکلی وایو. زموږ د پروګرام چې کوم دریم میلمانه ده هغه ده ډاکټر ګل لاله. هغه هم پبلک هیلث افیسر دی او په سی آر ډي کې کار کوي. میډم تاسو ته هم پروګرام کې هرکلی وایو. ډاکټر صاحب تاسو نه وړومبۍ پوښتنه مې دا وي چې که موږ وګورو دغه کرونا وایرس وړومبۍ چې کوم ویو کومه لړۍ وه ختمه شوه دویمه شروع شو دوباره کیسونه چې کوم دی په زیاتېدو دي. په دغه دوران کې څه داسې احتیاطي تدابیر دي چې هغه موږ خپل کړو او دغه کرونا وایرس نه ځان بچ کړو او بیا دې سره سره دغه وړومبۍ ویو چې کوم احتیاطي تدابیر او د سیکنډ ویو چې کوم احتیاطي تدابیر دي آیا دې کې څه ډفرنس شته څه نور زیات خیال ساتل پکار دي که هماغه موږ خپل کړو موږ به بچ شو؟ سر دې کې دا چې بنیادی احتیاطي تدابیر کم چې دي دا هغه د کم چې د صحت سره تعلق لرونکي نړیوالو ادارو چې کم مختص کړي دي کم بنیادی رهنمایي اصول جوړ کړي دي هماغه په تیره لړۍ کې هغه په دې لړۍ کې به هم چې دی موږ په عمل کوو. صحیح. هغې کې بنیادي هماغه څلور خبرې دي چې هغې کې لومبنۍ دا ده چې سیلف پروټیکشن دی خپل حفاظت هم دی او ورسره ځان سره سره د نورو مونږ نه علاوه چې کوم موږ سره زموږ په نږدې زموږ په تعلق کې کم خلک دي هغوی حفاظت هم کول دي. صحیح. هغه زموږ په کور کې دي او بیا بهر چې کم موږ کور نه بهر چې کم ځایونو ته ادارو ته موږ ځو کم ځای په معمول کار روزګار کې ځو هغه ټول خلکو سره موږ احتیاطي تدابیر اختیار کوو. په هغې احتیاطي تدابیرو کې سر دا دي چې لومبنې یو محفوظه فاصله برقرار ساتل دي. صحیح. هغه فاصله چې دا موږ به د هر یو موږ په خپل ذاتي توګه به د بل کس نه ساتو او په دې باندې به نورو خلکو مراقب کوو چې هغوی د خپلو ترمنځ فاصله وساتي او دا محفوظه فاصله تقریبا 6 فوټه فاصله ده. صحیح. د دې نه علاوه چې دویم کم احتیاطي تدابیر به موږ په خپل اختیار کوو او بل تم د دې احتیاطي تدبیر وینا کوو هغه دا چې فیس ماسک استعمالول. صحیح. فیس ماسک هغه چې دي کم دي کې N95 قسم دی یا بیا سرجیکل ماسک سي هغه به موږ هغه ضروري نه ده. هغه چې کم زموږ فرنٹ لاین ورکرز دي کم چې د دې بیماری په مخنیوي کې کار کې لګیا دي هغوی دپاره مختص شوي دي. د هغې نه علاوه موږ د کپړې جوړ کم دو نه زیات لهرونو تهونو والا جوړ ماسکونه دي هغه موږ استعمالولی شو کم چې موږ په باقاعده بنیاد وینځلی شو. صحیح. او دا ماسک به موږ چې کم ځای ته موږ کار روزګار له وځو که هغه ترانسپورټ کې سفر کول دي که هغه تعلیمي ادارو ته تلل دي که هغه دین علاوه بینک شو یا مارکیټ شو یا نور د کم دفتری اوقات کار تلل وي کار روزګار ځایونه دي هغه ټول ځایونه که موږ دا استعمالوو. بیا دې کې دا ده چې لاس وینځل دي سات په سات لاس وینځل دي په صابون او صفا اوبو سره کم از کم 60 سیکنډ پورې. صحیح. دې نه علاوه چې کم ځای کې موږ سره لکه په بار د کور نه بهر مقاماتو کې کم ځای کې صابون موږ سره دستیاب نه وي نو موږ ته پکار ده چې احتیاطاً موږ ځان سره خپل یو ذاتي سینیټایزر ورکوټې پیک باټل چې دی هغه ځان سره وساتو. صحیح. هغې کې بیا چې کوم هغه سینیټایزر کوم چې 80% الکوهل هغې کې عنصر دی هغه موجود پکار دی کوم چې په دې وایرس په روکتھام کې بهترین کار کوي. او که په لاس صابون باندې لاس صابون اوبو سره وینځل وي یا سینیټایزر استعمال کول وي نو دواړو دپاره چې دی کم از کم 20 سیکنډ ټایم کې مقرر شوی دی چې هغې باندې به موږ سات په سات لاس صفا کوو. صحیح. دې نه علاوه چې کوم دی چې نور لکه چې کوم زموږ کوم د استعمال شیونه دي هغې صفایي ده یا کوم زموږ د کار روزګار ځایونه دي یا کور کې دننه هغه ځایونه چې کوم ډېر زیات هغې سره موږ په رابطه کې راځو که هغې سره زموږ لاس لګي یا کوم ځای کې موږ ناسته پاسته کوو یا یو بل سره زموږ رابطه راځي نو هغه ځایونو صفایي ده. نو هغې کې بیا دوه قسمه صفایي راځي چې یو کې کلینینګ دی
یو کې ډیس انفیکشن سټیټ دی جی صحیح کلینینګ چې کوم دی هغه د مختلف سطحونو چې د هغه مطلب سوپ صابون یا ډیټرجنټ او اوبو سره ده او هغه نه پس چې دی بیا هغه ډیس انفیکشن کول دي کوم چې د کلورین محلول جوړول دي هغه سره بیا کیږي صحیح او د دین علاوه سر چې کوم دی مطلب نور خلکو تم تاکید کول دي چې فاصله برقرار ساتل او ماسک استعمالول او لاس سات په سات انزل دا د بنیادی شی نه چې د باندې موږ ډیر حد پورې د روکثام کولی شو دین علاوه چې کله یو انسان ټوخي کوي یا پرنجي کوي یا پوزه پاکول دي په ټیشو پیپر باندې او دا چې دغه لاس دوباره چې دی مطلب ماسک یا مخ ته وړل نه دي لاس ضروري انزل دي او زموږ د ذاتي استعمال رومال یا د ټیشو پیپر یا سم چې دغه هغه مطلب محفوظه طریقې سره هغه ضایع کول دي ډسټبین ته مطلب رسول دي چې په عام ځمکه باندې یا عام ځایونو باندې موږ خپل خو دې نشو ځکه چې هغه کې خامخا وایرس موجود وي او هغه بل پلاس به احتیاط سره لګو سره هغه ته د انفیکشن رسیدي شي صحیح ډاکټر صاحب کوم ګورو دغه چې کم احتیاطي تدابیر دي دا خو په فرست ویو کې هم مونږ ته دغه په سیکنډ ویو کې هم جاری دي او یقینا چې دې سره هم دغه فرست ویو چې کم دی هغه باندې قابو موندل شوی و کوم ګورو کرونا وایرس چې کم دی نو دغه پته بسنګ لګي د یو مریض آیا صرف دغه علامات چې پکې موجود وي دا کافی دي چې موږ ته پته ولګي چې یاره دغه کم کرونا وایرس چې کم مریض دی دا د کرونا وایرس لګیدلې کنه دین علاوه نور هم داسې څه طریقه شته دي بالکل علامات په بیس باندې چې کم کس کې لکه خاص کر نن سبا څنګه چلیږي او سیکنډ ویو ده کنه جی کیسز موږ ته مخې ته راځي نو د کې یو سړی چې دی هغه ته پرنجي راځي هغه ته ډوخي راځي هغه ته تبه راځي اډوکی خوږیږي چې د یا دغه د سمیل ټیسټ او یا دغه چې د ټیسټ چې کوم سنسیشن دی دا بدلیږي صحیح نو دا علامات دي بنیادی د کووډ 19 د پیشنټ نو په دې باندې مونږ هغه چې کوم کس دی هغه ته مونږ ویلی شو چې ته کوارنټین کا ځان صحیح ولې دا سسپیکټډ کیس دی سسپیکټډ دا دی چې د کې صرف او صرف د ټایم کې مونږ علامات وینو صحیح کنفرمیشن مونږ ته نشته چې آیا د کې دا وایرس موجود دی او کنه دی خو د کې مونږ صرف دا علامات وینو دویم د دې علامت سره یو دویم ټکی تړلې د ایکسپوجر وته مونږ وایو ایکسپوجر مطلب د کووډ 19 پیشنټ ته مخامخ کېدل صحیح کچره دي چې ته د پکور کې پیشنټ راغلی وي یا د په افیس کې یا ایون چرته د داسې ټریول کړي هغه ایریا ته چې کوم ایریا کې داسې پیشنټ پراتی وي هاسپټل کې دي شي هغه بل ځای کې دي شي نو چې د ایکسپوجر او سمپټمز پکې وي نو مونږ د کس چې دی مونږه کوارنټاین کول شو تاسو د لفظ اورې کوارنټاین او آیسولیشن کنه نو کوارنټاین مونږ دی ته وایو چې دې ټایم د دې موږ سامپل نه دی غوښتي صحیح د لیبارټري مونږ ته دا کنفرمیشن نه دی راکړی چې د کې دا وایرس شته د کنيشته خو صرف مونږ ظاهر سمپټمز ته ګورو ساين سمپټم ته پلس د دغه ایکسپوجر ته ګورو او مونږ دې توای چې کوم ګایډلاینز دي هغه مونږ ته دا وایي ګایډلاینز چې 14 ډیز د پاره با دا سړی چې دی دا ځان جدا کوي صحیح هغه 14 ورځې د پاره ځکه چې د دې وایرس هغه انکوبیشن پیریډ چې دی هغه 2 to 14 ډیز دی دوه نواله تر 14 ورځې کې دنه د خپل علامات ښکارا کوي پورا نو کچري 14 ډیز د ټایم تیر کی او د کې داسې مطلب فردر د غره نشي نو دی بیا خپل کوارنټاین پیریډ چې دی ختمول شي خو کوم ته چې موږ کنفرم کیس وایو د کووډ هغه کنفرم کیس ته چې کوم کې دا علامات هم وي یا پکې دا ایکسپوجر وي یا پکې دا غدواړه وي پلس د سره د هغه موږ نیزو فرنجیل سواب یو ټیسټ کنه چې هغه موږ دا غنه یو سامپل واخلو دا هغه پیشنټ نه په یو ټیکنیکل طریقې سره او هغه سامپل چې دی په لیبارټري کې دا کنفرمیشن موږ تراکی چې په دې کې دا وایرس موجود دی نو بیا دا موږ کنفرم کیس دی صحیح نو هغه ټایم کې بیا موږ دا ویل شو کنفرم چې او دا موږ د کووډ پوزټیو کیس دی خو چې کم ټایم کې صرف علامات وي او یا چې د ایکسپوجر وی نو هغه ته موږ کنفرم نشو ویلې خو سسپیکټډ وته موږ ویلې شو صحیح ډاکټر صاحب دی کې تاسو د کوارنټین خبرو کا چې موږ خپل ځان د سوار له ورځې لپاره کوارنټین کو کچري علامات ظاهر شي دغه کور کې موږ ځان کوارنټین کو یو کس ته هغه ته دغه علامات دي دغه کور کې د کوارنټین کې دوسه طریقه کار دی په کومه طریقه چې کوم دینو ځانم بچ کولې شي او د کور چې کوم نور ممبرز دي خاندان وګړي دي هغه هم ځان بچ کې کور کې د کوارنټین کې دوسه داسې احتیاطي تدابیر چې خپل کوم ځان کوارنټین کو ایگزیکټلی بالکل کچری دا ورکینګ مین یا وومن وی کنه کچری دا سټوډنټ وی یا ایون دی به بهر ته تک بالکل بند کی دی ودان کور کې چې دی یو کمره کې یو سایت ته چې دی اغزان سایت ته کی صحیح او دی به کوشش کوي چې د پکور کې ماشومان سره مشرانو سره یا ایون نور افراد سره کلوز کنټیکټ درانه شي صحیح سیکنډ دا خبره ده چې
دوی د خپل خوراک چې د کم هغه استعمال هغه آیټمز دي اشیاء دي چې هغه هم دي ځان له سیپریټ اوساتي جدا اوساتي او دی چې دی هغه بل نور د کور نور افراد سره چې دی د هغه چې کوم وته موږ یوټنسلز وته وایو د استعمال اشیاء دي چې هغه مکس نشي نور کسانو سره صحیح دریم خبره ده چې په دې دوران کې د کوارنټین سټیج کې چې دی کده د سنیزینګ کفینګ او داسې دغه د تکیږي مطلب د دنه د ډراپلیټ سپریډ چې کم دی دایته لکېږي نو چې هغه دی په خپل ځمانه پروټیک کوي ځان بچ کی لکه ماسک یوز کوي ټیک دا او یا ایون چې دی داغي پراپر ډیس انفیکشن په خپل کوي صحیح لکه دی په یو کمره کې ناس دی په یو کمره کې دی جدا چې دی خپل خوراک څخه کوي خپل ځان هم دی صفه ساتي بیا د دغه کمرې ډیس انفیکشن هم د لپاره کار دی چې کم از کم دا ډیس انفیکشن مټیریل دی کیمیکل دی لایک ډاکټر صاحب وایي چې کلورین کیمیکل دی موږ سره یا بلیچ یو کیمیکل دی موږ سره چې د دې موږ په اسانه سره سولوشن په کور کې جوړول شو او هغه موږ چې دی سپری فارم کې چې دی هغه موږ یوز کوو چې زموږ کم ډیفرنٹ آبجیکټس دي لایک زموږ د دلته چې کم پراته دي موبایل دی ټیبل دی داسې سرفیسز دي په هغه باندې هغه موږ سپری کوو نو کچري د دنه دا وایرس شیډینګ کیږي نو هغه به آلته کې ختميږي هغه چې کوم کیمیکل دی هغه کې دا ابیلیټي ده چې دا وایرس کل کی صحیح نو دغه او دا 14 دروازو لپاره د فاصله چې دا مینټین ساتل دي صحیح نور د کور عام خلک به هم د دینه بچي بیا بالکل د دینه بچي د دینه بچي کوم دا خدا نه خواسته چونګې دا خو کنفرم نه ده جی نو که چېرې ته کنفرم هم شي دی به بیا دا دا ټایم چې د آیسولیشن کې بیا چې کله کنفرم راشي بیا د موږ آیسولیشن وایو صحیح چې کوم پور ټیسټ پوزټیو نه راغلی هغه ته موږ کوارنټین وایو چې دا ټایم چې دا ستا کوارنټین پیریډ دی او چې کله لیب ډایګنوستیک ټیسټ چې دی هغه پوزټیو راغی بیا دا آیسولیشن دی صحیح ټیک شو میډم تاسو راته دوه وایي که موږ وګورو دغه دویمه لړۍ جاري ده او زموږ د خلکو چې کومې رویې دي هغه ډېرې زیاتې غیر سنجیده دي ډېر زیات سیریس نه اخلي کرونا وایرس که موږ وګورو دغه دویمه لړۍ کې کیسز دوباره زیاتېږي فرست ویو چې ختمه شوه سیکنډ ویو شروع شوه د خلکو دغه غیر سنجیده رویو سره سره څه احتیاطي تدابیر کول پکار دي او دغه سیکنډ ویو چې کوم دی څومره خطرناک ثابتېدی شي جی بالکل مونږ ګورو فرست ویو کلو د کرونا هغه ګورنمنت هم پکې ډیر زیات دغه او په لاک ډاون یې ولګولو او خلک کورونو کې قید شول کوارنټین شول هغه کافي فایدهمند ثابت شول جی او سیکنډ لیئر کې لاک ډاون دغه کې پاسبل نه ځکه کاروبارونه متاثر شي او خلک ډیر زیات بیروزګار شي او حکومت په دې باندې خبرې اترې روانې دي لاک ډاون باندې همون ته پکار د ټولو نه بهترین کم دغه د احتیاطي تدابیر د کور نه د بلا ضرورت کور نه بلا ضرورت بهر تک نه دی پکار صحیح بیا کله داسې څه ضرورت دی خامخا به بهر ځو نو ماسک استعمال خامخا کوئ ځان بچ کېدو دپاره او بل کس بچ کېدو دپاره صحیح رش والا ځایونو ته تګ نه دی پکار او که خامخا دغه یې نو شپږ فوټه فاصله دی خامخا ساتي صحیح بیا زموږ کلچر کې دی خامخا مونږ لاس ملاوو غاړه ورکوو جی خو دا کم وایرس تیزی سره روان دی مونږ ته دی عرصه کې پکار دی صدا سیزونه دی اوایډ کوو بالکل بیخي مونږ ځان څومره سیریس کو دي سیزونه دپاره دومره به دا سپایک کمیږي صحیح ډاکټر امیر صاحب څنګه چې میډم وویل چې زمونږ کلچر دی لاس میلاول غاړه ورکول په فرست ویو کې مونږ کتل خلکو دغه سیزونه بند کړو ایون د لرې نه سلام او اوس چې کله دغه کیسز کم شو نو دوباره خلکو لاس میلاول هم شروع کړ هغه چې کوم احتیاطي تدابیر هغه هم کم شو دغه سماجي فاصله ساتل څومره زیات ضروري ده او دا موږ له څومره فایده راکولی شي سر دې کې دا چې په تېره لړۍ کې چې کوم موږ احتیاطي تدابیر اختیار کړي د هغه لړۍ زور کمېدو نه پس چې دی موږ لږ شان غفلت اختیار کړی دی او هغه چې کوم احتیاطي تدابیرو هغه مطلب هغې باندې عمل کول موږ لږ شان کم کړو صحیح مطلب دا دی چې لکه لاس میلاول دي غاړه میلاول دي یا یو بل سره جوخ کېناستل دي یا داسې په تعلیمي ادارو کې یا نور دفاترو کې یا په ترانسپورټ کې یو بل سره جوخ کېناستل او ماسک نه استعمالول یا دغه شان بهر تلو نه پس یا راتلو نه پس چې دی لاس نه وینځل دا دغه موږ کم کړو نو په دې د دویمه لړۍ راتلو کې د دې ټول تدابیرو باندې عمل نه کول د دې هم ډېر غټ کردار دی صحیح نو سر د دې کې په دې لړ کې دا دی چې اوس دې ځل بیا هم د لړۍ زور نیولې دی نو د دې زور ماتونه دپاره هماغه خبرې کوم چې رهنمایي اصول کوم زموږ نړیوالو صحت ادارو مقرر کړي دي جی هغه باندې بیا عمل کول دي او سختۍ سره کول دي جی صحیح
ګرانو کتونکو موږ به پروګرام کې په دې موضوع باندې بحث جاري ساتو او دغه ډاکټر صاحبانو نه به موږ دغه پوښتنې کوو چې دغه کرونا وایرس نه موږ ځان نور څنګه بچ کولی شو او دغه کومه چې دویمه لړۍ اوس جاري ده په دې باندې موږ څنګه کابو موندلی شو په دې به خبرې اترې جاري ساتو. اوس یو وړی شان دمې طرف ته. پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی خبره کوو د کرونا وایرس حوالې سره او کوم چې سیکنډ ویو روان دی دا وخت په دنیا کې او خاص کر په پاکستان کې هم دغه کیسونه زیاتیږي. په دې موږ خبرې اترې کوو چې موږ به د کرونا وایرس نه په دغه دویمه لړۍ کې هم ځان څنګه بچ کوو. په دې خبرې اترې کوو. موږ سره پروګرام کې ډاکټر صاحبان هم موجود دي، نورې خبرې هغې سره کوو. ډاکټر فضل حق صاحب څنګه چې ډاکټر امیر صاحب وویل چې سماجي فاصله چې کوم دی نو هغه ساتل ډېر زیات ضروري دي. که چېرې موږ سماجي فاصله ساتو نو موږ څومره حده پورې ځان د دغه کرونا وایرس نه بچ کوو. ایگزیکټلی ګوره دا چې کوم موږ ته ګایډ لاین راځي که نه، لکه سماجي فاصله ساتئ، لاس وینځئ په صابون سره 20 سیکنډ دپاره او یا ماسک اچوئ، نو دا ټول داسې ګایډ لاین دي چې په دې باقاعده ابزرویشن ریسرچ شوی دی او د هغې نه بعد دا مخکې راغلي دي او د دې خپل یو امپیکټ دی، خپل یو اثر دی. سماجي فاصله ځکه ساتل ضروري دي چې کوم اوسه پورې ریسرچ ایویډنس دی هغه موږ ته دا وایي چې سپوز 2 کسان ولاړ دي خپلو کې او د دې په منځ کې شپږ فوټه فاصله شته، نو که چېرې د یو کس کې چې دی سنیزنګ وي یا کفنګ وي، د ټوخیږي پرنجې کوي او د چې کوم شیډنګ دی د وایرسز دا د په دې د سا په ذریعه باندې چې کوم ډراپلیټس دي دا د ځنه سپریډ کیږي، نو تقریبا 3 فوټه ځای چې دی هغې پورې دا غورځېږي. د دې هغه چې کوم هغه سپایک دی که نه، د دې هغه لینت هغه 3 فوټه ځای ته درکوي. بیا د دې نه بعد چې کوم دغه 2 فوټه یا 3 فوټه ځای ته پاتې کېږي د بل ایکسپوز کس ته، نو هغه بیریر دی، لکه مطلب هغه د دې چې هغه د 3 فوټه فاصله کې نږدې ولاړو د سره، نو بیا دا چانس دی چې د ده نه دا ډراپلیټ ډایرکټ دی سړي ته لاړ شي او د کووډ چې دی هغه دته خدا نه خواسته اونې شي. خو که چېرې 6 فوټه فاصله وي نو اټ مینس چې دی بیا پریونټ کیدی شي. خو دې کې بیا هم خبرې دي لکه 100% دا مطلب شور نه ده چې 6 فیټ ډسټنس چې دی هغه تا سیکیور کولی شي. دا صرف چې دی مونږه مطلب وایو چې کیدی شي دې سره دا کس مطلب بچ شي، ولې چې دی کې بیا د وینټیلیشن خبره راځي چې یو ځای چې هغه ویل وینټیلیټډ ایریا دی، مطلب هغه ته کې کراس ایر چې دی هغه تیریږي، د یو طرف نه کولاو هوا راځي او د بل طرف نه چې دی هغه هوا چې دی هغه وزي د روم نه هغه ځای بند نه دی، پای کې د هوا د تګ راتګ سیستم شته. ایگزیکټلی کولاو دی، نو داسې ځای چې دی نو په دې کې بیا دا چانسز شته چې 6 فوټه فاصله چې دا هغه د یو بل نه مونږ محفوظ وساتي. خو خدا نه خواسته داسې ځای لکه بند گاډی دی، شیشې بند دي، مونږ ټول ناست یو، مونږ په 6 فوټه کې نه مونږ په 2 فوټه فاصله کې ناست یو د یو بل نه. یو کس دلته سنیزنګ کفنګ کوي نو د هغه نه خو هغه چې کوم ډراپلیټس دي هغه هم په دې ایریا کې چې دی هغه لګیا دي تقریبا هغه ایون دا ایویډنس مطابق 2 نه 3 غنټې پورې دا په دې ایریا کې پراته وي که نه، نو د دې بیا چانسز شته چې په دغه 2 فوټه فاصله مونږ یو بل نه بچ نه کړي. دا بیا ایون سوشل ډسټنسنګ سره سره چې کوم ماسک ټیکنیک دی هغه اچول پراپر طریقې سره د هغې د استعمال ځان خپلې طریقې دي هغه اچول، دا ورسره مونږ بچ کوي د داسې قسمه دغه نه روان انفیکشن نه. صحیح. دغه 6 فوټه فاصله چې ډاکټر صاحب تاسو کوم وویله نو دا د په اوپن ایر کې مطلب چې کولو چې کوم زمونږ ایریاز دي ځایونه دي چې هغه بند نه دیوالونه ترې نه یای کې د هوا تګ راځي دا د هغې دپاره دي. کولو دي نه بند دي، خو لکه دا چې وینټیلیشن د هغې وي لکه کړکۍ روشنداني دروازې بل طرف ته کړکۍ روشنداني د یو طرف نه ستا هوا راځي او په بل طرف باندې وځي. صحیح. چې کوم ځای کې دا هغه ځای کې بیا لکه دا چې کوم ګایډ لاین دی دا بچ کوي 2 کسان. ډاکټر صاحب بیا خو که ګاډي کې زیات خلک ناست وي نو په موسم هم یخ دی، شیشه بیا ښکته ساتل پکار دي. ایگزیکټلی. بل مونږ ایون اول نه دا وایو چې په داسې ګاډي کې ټریول هم ډېر نه دی پکار. صحیح. دا ولې مونږ ته بیا چې کوم دا لوکل ترانسپورټ دي دې باندې ریسټرکشنز چې تاسو داسې بسونو کې په داسې دغه کې ټریول مه کوئ، ولې چې ته شیشې بند کې ټایټ ته بند کړل د یخنۍ په وجه باندې او نږدې ناست کې نو هغه خو خامخا د یو بل هغه چې کوم دغه دی هغه کراس کېږي. بالکل هغه کې خدا نه خواسته خطرې بیا. صحیح. میډم تاسو جی په دې لړ کې یو خبره دام د سر چې لکه ډاکټر صاحب چې ترانسپورټ مثال ورکم جی سر دي کې هر ځای کې موږ فاصله برقرار نشو ساتلی، یو نیم ځای کې یا مجبورن یا داسې حالات جوړ شي چې دغه فاصله نه جوړیږي. صحیح. نو په هغه ځای کې بیا کوم چې د مخ باندې موږ ماسک لګو د افادیت بیا مخې ته راځي. صحیح.
چې ما ماسک څنګه ډاکټر صاحب چې صحیح په معیاري طریقو سره چې څنګه کم رهنمایي اصول په مطابق لګول دي په مخ باندې صحیح هغه ساتل دي همغه طریقو سره هغه ماسک کور وتو سره او اخیره براتلو پورې هغه استعمال شي صحیح او بیا صحیح په مقرر کړي طریقو سره هغه ماسک اوس کړی شي هغه نه پس بیا لاس وینځل ډېر انتهایی ضروري دی چې په صابون او اوبو سره یا سینیټایزر باندې صفا کول هغه ضروري دي هغه نه پس بیا چرته تاسو مخ خلی یا پوز ته یا سترګو ته لاس ولګي نو بیا مطلب د دې انفیکشن د خورېدو خطر ډیر حد پورې کمی دی شي صحیح مطلب دا چې کله مونږه ټول احتیاطي تدابیر خپلو نو پس ځای کې مونږه سماجی فاصله دی نه بچ کی پس ځای کې ماسک چې مونږه چې هغه به مونږه بچ کی پس ځای کې کم دی مونږ لاس نه ملا هغه به مونږ بچ کی نو دا ټول کم چې احتیاطي تدابیر کله مونږ خپلو نو هغه نه پس به مونږه چې کم دی وایرس نه بچ کی دی شو جی بالکل دا ټول طریقې چې کله مونږ په هر ځای کې په انفرادي یا په اجتماعي توګه باندې مونږ اختیار کو جی او په دې باندې عمل کو صحیح نو په دې طریقو باندې ډیر حد پورې کې کمی راتلی شي صحیح مخنیوي کې میډم تاسو نه پوښتنه ده چې مونږ وګورو دغه دویمه لړۍ اوس روانه ده کیسونه ورځ په ورځ باندې سیوا کیږي په پاکستان کې هم په نورو دنیا کې هم دغه کیسونه روان دي اضافه پکې یو ځل بیا کیږي په دې دویمه لړۍ کې به مونږ خپل ژوند څنګه برقرار ساتو مونږ خپل کاروبارونه ماشومان به سکول ته څنګه لیږو خپل ژوند به څنګه تیرو دا به څنګه ممکن وي ټول نه بهترین کار خدا دې سو ورک فرام هوم وشي کور نه دې کار وشي چېرته دا پاسبل نه وي ممکنه نه وي الته د خیال وساتل کېږي کم بزرګ خلک دي 50 پلس خلک دي یا چاته کرونیک بیماریاں دي هغوی د کور کې وساتل کېږي خدام پاسبل نه چېرته الته پکار دی داسې کم کسان دي چاته کرونیک مسلې دي یا بزرګ خلک دي 50 پلس ناغي ایکسپوژر د پبلک سره ډیر زیات کم کی صحیح بیا مونږه فزیکل کانټیکټ جسمانی رابطه مونږه وایي صدا دی کمی کی لاس ملاول یا غاړې ورکول زی په زی ریمایندر ولګي انټری پوینټ باندې یا دیوالونو باندې صحیح بیا ریمایندر سره دی چیک کوم ساتل کېږي ریمایندر هو هر چرته لګېدلی هو خلک فالو کوي نه صحیح نو چیک کوم ساتل پکار دی کې خپل جسمانی رابطه مکه یا شپږ فوټ فاصله ساتي او هر ځای کې د لاس وینځلو سهولت دغه کې او چېرته د لاس وینځلو سهولت نه نو هلته دې سینیټایزر کېږدي بار بار د دې خپل دغه د طریقې کار دی 20 سیکنډه پورې کم از کم لاس وینځل پکار دي او که سینیټایزر لګوي هغه هم 20 سیکنډه پورې هغې سره لاس پاکول پکار دي د دې 20 سیکنډه ځکه مونږ وایو وایرس خو یو غیر جاندار څیز دی جی هغه خپل ځان ریپروډیوس کولی نشي سو پرې هغې ته هوسټ نه ملاو شوي زموږ لاس باندې ولګېدو موږ 20 سیکنډ پورې هغه وینځلو نه هغې کوم آوټر لیر دی لیپټ لیر هغه مونږ ختم کړو کله هغه ختم شي بیا د هغه اړ چرته پروت وي هغه انفیکټ کولی نشي پرسن ٹھیک شو نو دا احتیاطي تدابیر پکار دي فلور مارکینګ پکار دي سماجی فاصلې 6 فوټه والا او ځای په ځای د هینډ واشینګ فیسیلیټي ورته پکار دی صحیح ډیره مننه ستاسو د ټولو مونږ ته د پروګرام کې وخت راکولو یقینا چې ستاسو به زموږ کتونکو ډیره زیاته فایده اخیستې ډیره شکریه مونږ ته د وخت راکولو ګرانو کتونکو دا و د نن ورځې پروګرام په کوم کې چې مونږ دغه بحث وکړو چې دغه کومه دویمه لړۍ روانه ده په دغه دویمه لړۍ کې به مونږ خپل ځان او بیا غیر چاپیره زموږ چې کوم خلک دي زموږ خاندان دی هغه مونږ څنګه بچ ساتو دغه کیسونه دوباره سیوا کیږي او یقینا ضروری ده چې مونږ دغه احتیاطي تدابیر خپل کړو ځکه چې ویکسین تر اوسه پورې لا نه دي راغلي او صرف چې کوم دی نو مونږ په احتیاطي تدابیرو باندې خپل ځان د دغه وایرس نه بچ کولی شو دا و د نن ورځې پروګرام اجازت غواړو د الله په امان